سلامونه می واخلای ملګرو نن د وډوکی اختر وز دا ټولو کتونکو لدی د وډوکی اختر خوشالیانه مبارک شي کوڅوک په وطن دی د وطن نه بهر دی څومره عبادتونه مم په رمضان کې کړی دي اعتکاف ولته د سپیشل مبارک وی چې د لس ورځې په جمعات کې دننه تیرې کې الله پاک د دومره غټه مکور کا چې خپل کور ته رو بل الله پاک ملمانو د لس ورځې نو غیله د سپیشل مبارک وی اعتکاف نه علاوه چا څومره هم عبادتونه په رمضان کې کړی دي یو منځ دی ولني الله پاک د غي منځونه قبول کی الله پاک د غي عبادتونه قبول منظور کې ټولو پښتنو ته د اختر خوشالیان ډېر ډېر مبارک شي او په اخر کې دا پیغام دی په پښتنو کې ټول نه پهله خو دا دعا دا ټول په امين وای چې الله پاک په پښتنو کې امن راولي الله پاک په پښتنو کې اتفاق راولي تاسو ګورئ زې په زې باندې د پښتون وینت ویږي په مختلفو پروسس په مختلف طریقو باندې بس پښتون لچل دي نو الله پاک ته د پښتون مل شي الله پاک ته د پښتون د سر مل شي الله پاک ته پښتنو کې بیا امن راولي واغې نه پس دعا دار چې الله پاک ته پښتنو کې اتفاق راولي او پیغام دار چې مونږ ټول له پکار دي چې د زړه یو بل ته بغض او باسو کینه او باسو یو بل سره بغض او کینه نه لرو د جیلسی د ځان نه او باسو او یو بل د مینې ډک لاس ورکو د دې اختر په موقع باندې زما ټول مسلمانانو ټول رونو ته دا سپیشل پیغام دی چې مونږ له پکار دي چې یو بل د اتفاق او ضرور ولي لاس ورکو نو چې هر ځای اوسه الله پاک مو ودان ساته الله پاک مو ابار ساته او یو ځل مو بیا د وړو کې اختر خوشالیانه ډېر ډېر مبارک